په درځنو ملاقاتونه موږ د وابډا چیف سره کړي. د دې بجلۍ لپاره 1000 وابډا چیف هاوس پېښور موږ محاصره کړی. د دې بجلۍ لپاره هغه بایپاس ته ملګري د امین شهرا تاسو ته به یاد دي ثمرباغ نه خلک موږ بوتلی او هغه لوی روډ هم پې بلاک کړی. نو دې وجې نه دا موجوده چې حکومت کوم راغلی دی دا د دې د بس کار هم نه دی. ځکه د ثمرباغ تحصیل نه پوره قومونه او ټولې سیاسي پارټۍ راجمع شوې، ایکشن کمیټي جوړه کړه او دا د قوم په مفادو کې ده بلا سیاسي تفریق. دلته نن د ټولو پارټو سیاسي مشران او د هغې کارکنان تشریف فرما دي. د دې وجې نه ایکشن کمیټي یوازې نه ده، د جندول ټول قوم په دې جایزه مطالبه کې دوی په شا باندې ولاړ دي او موږ د دې تایید کوو. زه په MNA صاحب باندې خبرې وشوې، زه د زړه د اخلاصه خبرې کوم. زمونږ MNA صاحب د نچکارۍ سیکرټري جوړ شوی او په هغې باندې ټوله میډیا خوشحاله ده چې MNA صاحب د نچکارۍ سیکرټري کو. د نچکارۍ مطلب دا دی چې دا سرکاري اسپتال به پرایویټ کې، دا سکولونه به پرایویټ کې، او چې نن عامو ته کوم سهولت دی دا به هم ترې والی. موږ د بخل نه کار نه اخلو. په جندول کې نورې مسلې ډېرې نشته، په جندول کې واحده مسله د بجلۍ وه. د دې وجې نه دا 80,000 د وټونو نه خو د پیداوا نه غسته. وزیر اعظم صاحب درخواست ته کوو چې د وابډا وزیر یې کړی چې د بجلۍ دا مسله ختمه کړي. دې وجې نه زه دا هم مطالبه کوم چې د قوم ملک بهادر خان صاحب لېږلی خپل بھرپور کوشش کوي د 3.5 اربه روپو کارونه موږ په دې جندول کې منظور کړي دي. هغه خالي لاس مه پرېږدئ. موږ دا مطالبه کوو بهادر خان صاحب نه دغه 3.5 اربه روپۍ هم ورکړي چې دا نیمګړي کارونه د دې قوم دپاره وکړي او نور یې موله ورکړي چې دا جندول آباد کړي. دا زموږ مطالبه ده. موږ د قوم خلک یو، په موږ باندې به دا بوج اسان شي. دې وجې نه قوم نمایندګان د دې لپاره او ټول قوم موږ به د هغې په شا باندې هله ولاړ یو چې د خپلې نمایندګۍ حق ادا کوي. دا چې خبره وشوه ایکشن کمیټۍ چې هره فیصله یې کوي موږ به یې تایید کوو چې د جندول آنلاین کټ کوي نو د دې څه به شاید په وابډا باندې څه ډېر اثر نه کېږي، خو هسې هم جندول په تیاره کې دی، نور به هم په تیاره کې شي، نو مشکلات به راته جوړ شي. باقي فیصله ستاسو ده، تاسو موږ مشران کړي او موږ دسه منظور ده. خو زما درخواست دا دی چې دا ولې او دویمه مظاهره ده. زه انتظامیې ته وایم موږ د کوړو نه نه یېرېږو، موږ د جیلونو نه نه یېرېږو، موږ د دې قوم او د اسلام د سربلندۍ لپاره تختیدار ته ختو ته هم تیار یو، خپو کې بیړو ته هم تیار یو. خو زه هم هغه ته یې مه رسوه چې دا ایکشن کمیټۍ په دې باندې مجبوره شي او دا هغه شهیده واله تر د ولۍ کنډو پورې چې څونه های سکولونه دي او کالجونه دي او دا د تورو جامو سپینو جامو نوجوانان ترې راوواته، بیا د هغوی اقدامات تا ته معلوم وي. دا ټولې سرکاري دفترې به ملاحو کړي، دا ګریډ سټیشن به ملاحو کړي او دا مین شهرا به باندی د هغې د نتایجو ذمهدار به بیا انتظامیه وي. دغه ته یې مه رسوه او دا معمولي احتجاج هم د دې لپاره وګڼه چې جندول قوم نور د بجلۍ دا ظلم نشي برداشت کولی او په دې کې سنجیده وي او هر اقدام ته تیار وي. د دې وجې نه زما به درخواست وي چې دویمه مظاهره په ثمرباغ کې د کولو ضرورت نشته. د دې سره موږ خپل خلک ظاهره خبره ده چې هسې متاثره نور هم متاثره کېږي. دا سکولونه او کالجونه به بندو انشاءالله او تاسو فیصله وکړئ. دا هغه چکدرې مین شهرا بندول غواړي چې سوات هم بلاک شي باجوړه او چترال هم بلاک شي او د هغې په نتیجه کې ارباب اختیارو ته پته ولګي چې د جندول قوم هیښ دی، بیدار دی او په دې مسله کې یکسود یو په اتفاق باندې دي. زه یو ځل بیا ستاسو د اتفاق ته خراج تحسین پیش کوم. تاسو د ټول جندول نمایندګانې، د تحصیل ثمرباغ نمایندګانې،
خپل جماعتونو ته او کلو ته کلاړئ هر ظلمه هر مشر هر کشر په دې باندې خبر کوي چې ایکشن کمیټۍ آئنده هر فیصله وکړه زمونږ د ټول قوم تایید به دې ته حاصلي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین